د سپین مخ پالیدو د فرشتي نمړې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم نن در سره هغه مسلې شیر کومه چې کم مشران یا زنانوي یا مثلا نارینوي یا بوډاګان یا بوډایګان چې هغې د روجې نیولو طاقت بالکل نه لري، که هغې ته مثلا د موقع میلاو شي بیا وروسته په کوجه کې هغې روجه نشي نیولی. مطلب د روجې هغه نیولو طاقت پکې د سره نه وي نه تر مرګه پورې. یو دویم هغه بیماران چې هغې ته داسې بیماري لګېدلې وي چې دا پته لګي چې تر مرګه پورې دا سړی نه روغېږي، مطلب دته بیا د روجې د قضا نیولو هغه موقع نه میلاویږي. داسې بیماران او دغه بوډا او بوډۍ چې هغې ته موږ شیخ فانی وایو، نو آیا دوی به د روجې هغه فطرانه څنګه ورکوي، چاله به ورکوي، کم حساب کتاب سره به ورکوي؟ نو دا مسله یاد ساتئ. کم شیخ فانی زنانه وي یا سړی وي چې مثلا هغه د روجې نیولو طاقت نه لري تر مرګه پورې، یا هغه بیمار چې هغه د مثلا د هغه طاقت قوت ورڅخه ختم وي، ځوان وي خو په داسې بیمارۍ کې اخته وي چې هغه روجه د سره نه نشي نیولی چې تر مرګه پورې هغه ته موقع نه میلاویږي چې بیا روجه ونیسي. نو داسې خلک چې دی دا به بیا د یوې روجې په سر باندې د یوې ورځې مثلا یو فطرانه ورکوي. مثلا فطرانه چې نن سبا د 340 روپۍ، نو یو سړي چې کوم دی 13 روجې دي نو 13 توله په 340 کې ضرب ورکړي. مثلا د یوې روجې په سر باندې چې کوم دی 340 روپۍ به دا به ورکوي چې څو روجې مثلا تیرې شوي په ده باندې نیوي نیولې، یا داسې یو سړی روغ جوړ په هغه ته مثلا نیمې روجې نیولې وي او نیمې پاتې شولې، بیا پې داسې بیمارۍ اټیک وکړو چې هغه سړی پالیجو والو بس پروت دی، نو څو روجې چې خوړلې وي 10-15 نو هغې یو روجې له به په 340 کې زر ورکړي. دا هغه فطرانه ده. دا مثلا د شیخ فانی او هغه بیمار چې مثلا د روجې وروسته قضا راوړلو طاقت قوت پکې نه وي، نو دا هغه حساب سره ورکولی شي. دې سره یو بله ریلیټډ او یو بله تړلی شوی مسله دا هم ده، اکثر خلک مشران وفات شي یا بیماران وفات شي په بیمارۍ کې چې هغې نه مثلا منځونه پاتې شوي وي چې هغې ته مثلا هیله اسقاط مونږ وایو که نه اسقاط، نو آیا هغه به څومره ورکوي؟ نو یو سړی که دام ورکوي که نه، نو د یو مونځ په سر باندې چې کوم دی یو فطرانه یعنې 340 روپۍ، خو د ورځې 5 منځونه نه دي، ګورئ د ورځې 6 منځونه به حسابوي، ځکه 5 منځونه د یو صلات وتر دا ځان له مونځ دی. نو مثلا د یو مونځ په سر باندې د سحر د مونځ په سر باندې 340، د ماسپښین مونځ په سر باندې 340، نو د هر مونځ په سر باندې چې کوم دی 340 روپۍ به دا به ورکوي. نو دا مې درته هغه د دې زمانې مطابق اکثر خلک دې مسلو کې اخته وي پوهېږي نه، نو دا انشاءالله وګورئ نو تاسو ته په دې کې ډېره هغه معلومات حاصل شي. بیا هم که چاته مسله وي نو زموږ د واتساپ نمبر شته دی، تاسو په واتساپ باندې میسج کولی شئ، انشاءالله تاسو ته به بالکل تشفي او هغه پرسکونه جواب ملاویږي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول نیک عمل کړي او الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.